بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اول حصې سبق نمبر 202 دی او الدرس الحادي والخمسون درس نمبر 51 دی. نن انشاءالله موږ سره د تمرین 3 نمبر او 4 نمبر سوال دی. داغه انشاءالله دا جوابونه لیکلي دي. اول سوال یې راکړی ترجم بالعربیه، عربی کې ترجمه وکړئ. نو موږ له د پښتو جملې راکړي وای د دې نه تاسو عربي جوړه کړئ. دغه مطلب دی. نو اول سوال یې راکړی دی و جمله اوله راکړې وای جینکۍ سکول ته داخلې شوې، جینکۍ سکول ته داخلې شوې. نو ته به د دې جواب دخلت راغی. دخلت د فعل ماضي اوله صیغه به ورله استعمال کړي او بنات که یوه وي نو د هغې دپاره هم اوله صیغه استعمالیږي، که دوه جینکۍ وي هغې دپاره هم اوله صیغه استعمالیږي او که د دوو نه زیاتې وي نو هغې دپاره هم اوله صیغه استعمالیږي. نو ته به د دې جمع دپاره هم واحد مؤنث غایب صیغه راوړي. دخلت البناتو، جینکۍ داخلې شوې، فی الفصل درسګاه ته، کلاس ته داخلې شوې. نو ته داسې ویلی شي خو که فرض کا ته دلته کې د البناتو ابتدا کې راولي، دلته خو ابتدا کې موږ سره اوس فعل دی که نه، که ته چېرته د بنات ابتدا کې راولي نو دا بنات خو جمع دی، نو ته به بیا دې دپاره صیغه هم شپږمه راوړي، یعنی دخلنا. نو داسې ویلی شي البناتو دخلنا فی الفصل، البناتو دخلنا فی الفصل، جینکۍ درسګاه ته داخلې شوې. ټیک شوه. او ته داسې ویلی شي دخلت البناتو، دخلت البناتو، که دا بنات دې وروستو کړه او فعل دې مخکې کو نو بیا به فعل واحد مؤنث غایب صیغه راوړي، او که نه بنات دې مخکې کو او فعل دې وروستو کو نو بیا به فعل صیغه به بیا شپږمه نمبر راوړي، دخلنا د جمع مؤنث صیغه به راوړي. ټیک شو جي؟ امید دی په دې به پوه شوي وئ. جینکۍ سکول ته داخلې شوې، نو دخلت البناتو فی الفصل. او دا بل شکل ورله لیکو، ګورئ البناتو، 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 دا بنات هم مخکې کو، دلته فعل موږ سره مخکې دی نو څلورم صیغه به لیکې، یعنی واحد مؤنث غایب صیغه به لیکې. اوس که د بنات مخکې کو نو فعل به ورله اوس د جمع مؤنث صیغه راوړئ. البناتو دخلنا فی الفصل، فی الفصل. ټیک شو جي؟ البناتو دخلنا فی الفصل. نو د دې د جینکۍ سکول ته داخلې شوې، داسې هم ویلی شي البناتو دخلنا فی الفصل، او داسې هم ویلی شي دخلت البناتو فی الفصل، جینکۍ درسګاه ته داخلې شوې. او د البناتو دخلنا فی الفصل مو همدقه معنا ده، جینکۍ درسګاه ته داخلې شوې، درسګاه کې داخلې شوې یا درسګاه ته داخلې شوې، دواړه معنا کولی شي. اوس وایي درسګاه کې کېناستې او درسګاه کې کېناستې، وجلسنا، او هغوی، دلته کې معنا هغوی هیر شوی دی، هغوی ورسره ولیکئ. او هغوی درسګاهانو کې داخل کېناستې، خپل خپله درسګاه کې خپل خپل کلاسونو کې کېناستې. دا فصول موږ سره جمع دی، دلته را سره فصل واحد دی نو موږ درسګاه وویله، او فصول را سره جمع دی نو پکار دی چې موږ بیا درسګاهان ووایو، درسګاهانې، یا موږ کلاسونه ووایو، کلاسونه. ټیک شوه. او هغوی درسګاه کې کېناستې، نو دلته کې کلاسونه پکارو، هغوی کلاسونو کې کېناستې. ټیک شوه. یو دپاره کلاس راځي او فصل یو کلاس ته وایي، فصول د دوو نه زیاتو کلاسونو ته وایي. ها بیا وایي او هغوی خپلې استازې ته ووي، او هغوی ووي وقلنا، ته به د جمع مؤنث صیغه راوړي، وقلنا، وقلنا، او هغوی ووي خپلې استازې ته لاستاذتهن، لاستاذتهن، او هغوی خپلې استازې ته ووي وقلنا لاستاذتهن. بیا وایي مونږ خپل سبق یاد کړو، دغه جینکۍ ورته وایي مونږ خپل سبق یاد کو، حافظنا، مونږ یاد کو، درسنا، خپل سبق. حافظنا دا د جمع د فعل ماضي جمع متکلم صیغه ده، او درسنا زمونږ درس. ٹھیک شوه. نو حافظنا مونږ یاد کو، درسنا خپل درس. او په هغې ښه پوه شو، همدا جینکۍ ورته وایي مونږ په هغې ښه پوه شو، او مونږ په هغې ښه پوه شو. وفهمنا، وفهمنا، او مونږ پوه شو، هو په هغې، یعنی په هغې سبق باندې، جیدن ډېر ښه، مونږ په هغې سبق باندې ډېر ښه پوه شو. بس دا خبره دې پورې ختمه شوه. اوس د ماشومې خبره کوي. ماشومانې کور ته، کور نه راووتلې، ماشومانې کور نه راووتلې، ماشومانې جمع ده نو الطفلاتو به وي، الطفلاتو، الطفلاتو خرجنا، الطفلاتو خرجنا، الطفلاتو خرجنا من البيت، الطفلاتو جمع ده نو خرجنا به مورله د جمع مؤنث غایب صیغه راوړي. الطفلاتو جینکۍ
ماشومانې خرجنا راووتلې ټولې راووتلې من البیت د کور نه او هغوی باغ ته لاړې ذهبنا دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده او هغوی لاړې الی البستان باغ ته او لږ وخت لوبونه پس کور ته واپس شوي او لږ وخت لوبونه پس ورجعنا الى البيت او هغوی واپس شوي الى البيت کور ته بعد ان لعب قليلا بعد رسته ان د دې نه چې لعب قليلا هغوی لږې لوبې وکړي مطلب دا دی چې هغوی لږ لوبې وکړي واپس کور ته راغلي ورجعنا الى البيت او هغوی کور ته واپس شو بعد ان لعب قليلا د لږ وخت لوبونه پس اوس اخیری جمله د پښتو ده هغې راکړې او هغوی روټۍ وخوړه او اوده شوې اکلنا منه هغوی وخوړه الطعام روټۍ اکلنا الطعام هغوی روټۍ وخوړه ونمنا د جمع مؤنث غایب صیغه ده نمنا هغوی اوده شوې نمت هغه اوده شوه نمتا هغوی دواړه اوده شوې او نمنا هغوی ټولې اوده شوې او دغه شان اکلت هغې یوې روټۍ وخوړه اکلتا هغې دواړو روټۍ وخوړه اکلنا هغې ټولو روټۍ وخوړه نو ماشومانې ډېرې وي طفلات دي طفلات د دوو نه زیاتو ته وایي درېم کیدی شي 300 کیدی شي 3000 کیدی شي 3 کیدی شي داسې ورپسې به راځه نو هغې دپاره به بیا ته شپږمه صیغه استعمالوې اکلنا الطعام هغوی طعام وخوړو خوراک یې وکړو ونمنا او هغوی اوده شوې نمنا دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده نو دا خو زموږ د پښتو نه عربي جوړولو ټیک شوه اوس یې راله د عربۍ جملې راکړي دي وایي تاسو د دې پښتو جوړه کوئ ټیک شوه دا دې درته وایي ترجم بالبشتونیت پښتو کې ترجمه وکړئ ترجم بالبشتونیت پښتو کې ترجمه وکړئ نو نساء جمع ده د امرأتون یوې ښځې ته وایي امرأتان دوو ته وایي او نساء زیاتو ته وایي النساء اجتمعنا في البيت النساء بیل وی النساء اجتمعنا فی البیت جنکی ښځې کور کې جمع شوي راجمع شوي النساء ښځې اجتمعنا راجمع شوي اجتمعنا دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده اجتمعنا هغوی ټولې راجمع شوي فی البیت کور کې نو دا به موږ داسې وایو د دې حمزه سره به دا جیم تړو د دې نساء کې چې راکمه خیره کې حمزه دی دې سره به دا جیم وتړې نو ته به داسې وایې النساء اجتمعنا فی البیت ښځې کور کې راجمع شوي ټیک شوه دویمه جمله راکړې ده د عربۍ دې نه پښتو جوړه کوي الوالدات والدتون یوې مور ته وایي والدتانې دوو میندو ته وایي او والدات ډېرو میندو ته وایي نو اوس د هر ماشوم خپله مور ده ګڼې میندې دلته کې د 10 ښځې ناستې دي او هرې ښځې سره خپل بچی په غېږ کې دی نو اوس موږ وایو داسې به وایو چې دا میندې خپلو بچو له پی ورکوي نو موږ دغه شانتې وایو الوالداتو میندې ارضعن دا د جمع مؤنث غایب صیغه ده جمع مؤنث ارضعن پیس کوي اولادهن خپل اولاد باندې یعنی خپل اولاد باندې خپل پیس کی ټیک شوه نو الوالدات ارضعن اولادهن او میاندې خپلو بچو ته پی ورکوي یا میاندې په خپلو بچو پیس کوي ټیک شوه طالبات د طالبې جمع ده طالبه یوې جینۍ ته وایي طالبتانې دوو ته وایي او طالبات زیاتو ته وایي د دوو نه زیاتو ته نو الطالباتو طالب علمانې جینکۍ سلمنا سلام وکړو طالب علمانو جینکو سلمنا سلام وکړو علی معلمتهن خپلې استاذې ته خپلې معلمې ته ٹھیک شو نو الطالبات سلمنا علی معلمتهن طالباتو جینکو خپلې استاذې ته سلام وکړو والمعلمات او معلمات استاذانی معلمات چې دي معلمه یوې استاذې ته وایي معلمتان دوو ته وایي معلمات د دوو نه زیاتو معلماتو ته وایي استاذانو ښځو ته وایي والمعلمات او معلمات چې دي علمنا وی ښودلو الطالبات طالب علمانو ته علمنا علم یې زده کړو یعنی وی ښودلو علم یې ورته وښودلو الطالبات طالب علمانو جینکو ته ٹھیک شوه نو والمعلمات او معلماتو علمنا الطالبات طالب علمانو ته علم زده کړو علم وښودلو
قالت النساء، قالت دا د واحد مؤنث غائب صيغه ده، او النساء د دې فاعل دی، المسلمات د دې النساء صفت دی. نو دا مسلمات صفت دی او دا نساء چې دی دا ورله موصوف دی. نو موږ وایو چې مسلمانانو ښځو ووي، قالت النساء المسلمات، مسلمانانو ښځو ووي. ترجمه به داسې کوو ښه. قالت معنا د اووي، النساء ښځو، المسلمات مسلمانانو. نو موږ به د دې د اخر نه ترجمه کوو، مسلمانانو ښځو اووي. قالت النساء المسلمات، مسلمانانو ښځو اووي. څه وي؟ آمنا دا د جمع متکلم صيغه ده، مونږ ایمان راوړو، بالله په الله باندې. آمنا بالله، مونږ په الله ایمان راوړو. وصلینا، او مونږ منځ وکړو، دا هم د جمع متکلم صيغه ده، فعل ماضي جمع متکلم صيغه ده. وصمنا، او دا هم د جمع متکلم صيغه ده، مونږ روژه ونیوله. ټیک شوه؟ آمنا بالله. قالت النساء المسلمات، مسلمانانو ښځو ووي آمنا بالله، مونږ په الله پاک باندې ایمان راوړو. وصلینا، او مونږ منځ وکړو. وصمنا، او مونږ روژه ونیوله. وادینا الزکات، وادینا، او مونږ ادا کړو، مونږ ورکړو الزکات زکات. وادینا الزکات، دا ادینا هم د جمع متکلم صيغه ده، فعل ماضي. وادینا الزکات، او مونږ زکات ورکړو. ونحج، دا نحج چې دا د فعل مضارع متکلم صيغه ده. او ونحج، او مونږ به حج کو، البیت، د بیت الله شریف. ونحج البیت، او مونږ به د بیت الله شریف حج کوو. کړم نه دی، کو به. دا د ټولو کې آمنا فعل ماضي جمع متکلم صيغه ده، صلینا فعل ماضي جمع متکلم صيغه ده، دا کار کړی دی. وصمنا دا هم د فعل ماضي جمع متکلم صيغه ده. ادینا دا هم د فعل ماضي جمع متکلم صيغه ده. او نحج دا د فعل مضارع، د فعل مضارع جمع متکلم صيغه ده. مونږ به حج کوو، البیت، د بیت الله شریف. ان شاء الله، ان شاء، ان دا ان به ځان له بیل لیکي، او شاء الله به بیل لیکي ښه. دا به ګورئ داسې یو ځای نه لیکئ، یو ځای غلط معنا ده. د ان شاء الله معنا غلطه ده، اکثر خلک داسې لیکي، خو داسې به نه لیکي. دا ان به ځان له داسې لیکئ، داسې ان، او شاء الله به ځان له لیکئ ښه. نو د دې ان شاء الله معنا ده، ان معنا ده چې شاء الله، الله وغواړي. شاء معنا ده وغواړي، الله تعالی، چې الله تعالی وغواړي. ان شاء الله د دې دا ان چې ځان له ولیکي، او شاء الله تعالی دا بیا ولیکي. نو د دې معنا ده چې الله پاک وغواړي، او د دې ان شاء الله معنا ده چې الله پاک پیدا کی. نو چې الله پاک څه پیدا کی؟ ٹھیک شوه؟ نو انشاء معنا ده پیدا کول، یو نوې څیز ایجاد کول. او د ان شاء الله معنا ده چې الله پاک وغواړي. نو موږ به دا لیکو ان شاء الله، دا ان به بیا لیکو، او داسې به لیکلو کې به هم داسې، او ویلو کې به هم داسې، ان شاء الله تعالی. ٹھیک شوه؟ نو دی وایي دغه مسلمانانې ښځې وایي موږ په الله پاک ایمان راوړو، او موږ منځ وکړو، موږ روژه ونیوله، موږ زکات ورکړو، او موږ به ان شاء الله تعالی چې الله وغواړي موږ به د بیت الله شریف حج کوو. ٹھیک شوه؟ نو دا مونږ د عربۍ نه پښتو جوړه کړه. دلته کې لیکلي هم دي، تاسو د دې نه سکرین شاټ هم اخیستی شئ، ځان سره دا بیا ټول ولیکئ، او کوشش کوئ دا مضبوط یادوئ. نو دا زمونږ دپاره یو د عربۍ زده کړې یو ذریعه ده. په دې باندې مونږ چې دا عربي مې زده شي، نو قرآن پاک هم ټول د عربۍ دی، مونږ بیا په عربۍ باندې پوهېږو. ما هغه اردو کې ابتدا کړې ده د طریقة العصریه، هغه درس اپلوډ کړی مې و، نو په فیسبوک باندې هم راغلی دي هغه درسونه، یو شپږ اته مې اپلوډ کړي. نو په هغې کې بعضو خلکو ترجمه لاندې پکې کمنټ لیکلي چې ترجمه ښایه، د قرآن ترجمه ښایه، دې ته وایي څه ضرورت دی. نو دا هم یو ذریعه ده چې په دې باندې پوه شو، نو موږ به په عربۍ پوهېږو، موږ به بیا په قرآن ترجمه باندې هم ښه پوهېږو. ٹھیک شو جي؟ نو کوشش کوئ دې کې ښه خواري کوئ. راتلونکي درس پورې اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الكلام.